السلام علیکم دوستانو، زما نوم عمیر خان دی. دوستانو تاسو پلیز تاسو ته ریکویسټ کوم زما ویډیو نن ټوله وګورئ او دې سره سره دوستانو ما لینک ورکړی دی. دا لینک تاسو اوپن کړئ او سره زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. زما ویډیوګانو به تاسو ته انشاءالله په یوټیوب باندې هم ملاویږي. دوستانو راځم د مفتي منیر شاکر صاحب د پریس کانفرنس طرف ته. دوستانو ما کله ویل دي، ما کله د مفتي صاحب په شان کې ګستاخي کړل یا ما مفتي صاحب ته غلط الفاظ استعمال کړل دي، خو چې بعضې پیجونو نه او د بعضې آیډیز چې څومره دي د هغو نه شیخ صاحب ته کنزل کېږي او په خدای تاسو یقین وکړئ شیخ صاحب ته داسې غلط الفاظ استعمالیږي چې د الله بندګانو تاسو دومره خو یو عالم دین ته چې د هغه په لکاو شاګردان د هغه تاسو داسې الفاظ بهرحال دا یو ځان له موضوع ده، خو مفتي صاحب هم د شیخ صاحب نوم په دې پریس کانفرنس کې په داسې استهزاء او دغه باندې اخیستی دی. بهرحال داسې نه و. په کار نمبر 2 مفتي صاحب په شیخ صاحب باندې الزامات لګولی دي چې شیخ صاحب یو خود ساخته امیر دی. نو محترم مفتي صاحب، شیخ صاحب خود ساخته امیر نه دی. د جماعت اشاعت التوحید و سنت یو آیین دی او دغه آیین د لاندې چې کوم دی نو شورا کیږي او د شورا نه وروسته بیا د امیر انتخاب کیږي. نو الحمدلله شیخ صاحب نه په اشاعت باندې قبضه جمع کړې ده، بلکې د شورا کې چې کوم دی نو بزرگان علماء کرام دي، لوی علماء کرام دي چې هغو د شیخ صاحب انتخاب کوي. د هغې نه علاوه د شیخ صاحب د جماعت اشاعت توحید و سنت چې کوم فند دی او مالیاتي حساب کتاب دی، نو الحمدلله شیخ صاحب ښه کاروباري سړی دی. د شیخ صاحب پوره کاروبار دی، یو ښه کامیاب بزنسمین دی. الحمدلله د شیخ صاحب به د جماعت نه څه واخلي او د جماعت نه به څه دغه وخوري، بلکې جماعت اشاعت توحید و سنت مالي لحاظ سره یو غریب ترین جماعت دی. دومره به په کم ځای کې د جماعت اشاعت توحید و سنت خلک کم ځای په لکاو په کروڑاو روپیو ورکړي د شیخ صاحب به وخوري، نو د جماعت چې کوم مالي حساب کتاب دی د هغې هم باقاعده آډټ کیږي. او شیخ صاحب زه الحمدلله زمونږ په خپل شیخ صاحب باندې، زمونږ په خپل استاد محترم باندې پوره یقین دی چې شیخ صاحب به انشاءالله یو ټکه هم د جماعت دا نوي استعمال کړي. دویمه خبره دا دوستانو چې مفتي صاحب وایي چې په پنجپیر کې په مونږ باندې حمله وشوه. نو مفتي صاحب تاسو ته دا وایم چې تاسو کله پنجپیر ته تلئ او تاسو د اسلحو نمایش کوو، تاسو د جماعت سره دشمني پالئ او ستاسو چې کوم معتقدین دي هغو شیخ صاحب داسې الفاظ استعمالوي چې هغه د زناورو په نومونو باندې زه نشم ویلی هغه الفاظ دلته هغه. نو تاسو چې د اسلحو نمایش کوئ نو د تاسو لکه د جماعت چې کوم ارکان او کارکنان دي تاسو ځئ پنجپیر ته، نو د هغو په ذهنونو کې به دا راځي چې تاسو په مرکز باندې حمله کوئ که تاسو څه کوئ. لہذا مفتي صاحب تاسو خپل کار کوئ او مونږ خپل کار ته پرېږدئ. تاسو په جماعت باندې الزامات مه لګوئ او انشاءالله زمونږ طرف نه چې څومره په سوشل میډیا باندې ملګري کار کوي مونږ په تاسو الزامات نه لګوو. که تاسو زمونږ شیخ صاحب ته او زمونږ تنظیم ته یو ملګر سطح باندې زمونږ اشاعت و سنت کار کوي چې ستاسو ملګري الزامات او شیخ صاحب ته وایي، نو مونږ به تاسو د این کا جواب پتر سے دیں گے، دا درته وایو. او الحمدلله زما په ویډیوګانو کې ما اوسه پورې چېرته غلط الفاظ نو شیخ صاحب ته استعمال کړي، هېڅ چا ته ما نه دي استعمال کړي. خو زه دا وایم تاسو ته چې که تاسو د اشاعت خلاف، د تنظیم خلاف، د زمونږ د علماء کرامو خلاف، د مرکز خلاف، د شیخ صاحب خلاف تاسو غلط زبان استعمالوي، نو مونږ به د هغې جواب، د کاڼو جواب به مونږ هغه په خښتې سره درکوو. ټیک شو دوستانو. نور الحمدلله ثم الحمدلله مونږ د شیخ صاحب سره ورسره یو. د شیخ صاحب د تنظیم دپاره به انشاءالله په سوشل میډیا باندې هم کار کوو. انشاءالله زمونږ مال جان د په تنظیم باندې، په اشاعت باندې او د الله د رضا دپاره دا دې تنظیم زمونږ څه مالي او څه سیاسي فایدې نشته، صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره، د اشاعت توحید سنت دپاره مونږ د شیخ صاحب سره ورسره یو انشاءالله او تر مرګ پورې به انشاءالله د شیخ صاحب سره ورسره یو.